يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما هذا رواية رواه عبد الله بن عمر وجي كان سبب موت أبي بكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو بکر صدیق رضی الله عنه د مرګ سبب چې دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات کېدلی څنګه کمی د فما زال جسمه يضوى حتى مات د کله نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ د خبر اوریدل په دغه ورځ نه کمزور کېدو تر دې چې وفات شو. دغه یو غم را عائشہ رضی الله عنها وی چې اولنی بیماری چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه شروع شوې ده انه اغتسل يوم الاثنين د پیر ورځ هغه غسل کوي لامبل الجماد الثاني د میاشو یوسور زی پاتې د میاشتې ختمېدو ته ابو بکر صدیق رضی الله عنه لامبل چې ویل امبل وکانه یوما باردا او په دغه ورځ ډېره سخته یخني وه فحمى 15 يوما نو بیا به سخته تبه راله 15 ورځې به یې تبه کې پروت لا یخرج الى الصلاه او منزله به نه راوتو یې منزله به نشو راوتی دومره په هغه باندې سخته وه د دې مرض په دې مرض کې دغه شان پروت و نو یو روایت کې راځي چې بعض کسان په ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې رالو او هغه پروت و په دې کور کې عقیده به نه شو ورته ویې یا خلیفة رسول الله د رسول الله خلیفه الا ندعو لك طبيبا ينظر اليك یو ډاکټر د بشرا نه ولو چې ستا د حال احوال وګوري 15 ورځې په تا باندې تبه وی هغه چې قد نظر الی ډاکټر لیدلی یم طبیب لیدلی یم هغه ته چې ماذا قال یا ما قال لك ډاکټر صاحب ته سوي حکیم صاحب ته سوي طبیب سوي وی ما ته چې انی فعال لما اريد زه چې څه غواړم هغه کوم د الله مبارکي خبره کوله چې الله ویلي زه چې څه غواړم هغه کوم نو الله زما په تقدیر کې مرګ لیکلی اوس کې تاسو ډېر ډاکټران راولي او طبيبان راولي خو هغه زما په دې مرض باندې نه پوهېږي کوم چې د طبيبانو طبيب دی هغه زه لیدلی یم او هغه دا خبره کړې ده اني فعال لما يريد او دا خبر الله سبحانه وتعالى په سورة البروج کې کړې ده وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد جسال الأول كي سوق دي تبوز نشي كورا لا يسأل عما يفعل هیڅ څوک دې نشي چې الله نه تاسو کې تاوري دي شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې انسان دی خو الله غواړي چې دې مړ شي او دغه وخت پوره شو نو څوک دغه ټیم کې الله نه تاسو نشي کولای چې الله ولي به عثمان بن عفان ته आवाज کو عثمان بن عفان راغی ویولي که خط ولي که خط هغه خلیفۃ رسول الله سولي کوم ویولي که بسم الله الرحمن الرحیم غولي که بسم الله الرحمن الرحیم دا اخرنی خبر ده د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ابو قحافه د زوی فی آخر عهده بالدنيا خارجا منها اخرنی وخت وی د ابو قحافه زوی ابو بکر د دنیا نه د وتو په ټیم کې دا خبره کوي وعند اول عهده بالاخره داخلا فيها او د اخرت په سفر کې ورننوتو وله الله اکبر د ابو قحافه زوی که هر څوک د خو دنیا نه وته وله او د آخرت په سفر باندې نه وته وله او د آخرت په سفر باندې وته وله او سفر شروع کړي او چت خلک موت ته ګره د سفر پاتې دا خبره ساتي ګره د دنیا کې به زمونږ کوم اخرنی خبره ای او پته چې سبا الله عالم الله دې زمونږ اخره خاتمه په ایمان سره کې او د آخرت ته سفر به موږ شروع کوو د ډېر غټ سفر دی ډېر اوږد سفر دی دا سچ به د دنیا کې دي او د ځمکه او اسمانونو دا سچ دی د مخلوقات دا ټول دغه حساب کتاب د پاره او دغه ورځې د پاره دی چې څوک به کامیابی او چا به بیللی هغه ته د مولي کلوي سولي کما وی ولي کما کې چې آخرت هغه زیاده چې الته کافر مسلمان کی کافر مسلمان کی خو فائدہ ولا نه ورکي دغه جبار سوین خو به ولا فائدہ نه ورکي په دغه ټیم کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه باندې بيوشراله دغه جمره ضرورو زیاتېدو
بیهوشي پراله نو بیهوش شو. عثمان بن عفان رضی الله عنه په خوا کې ناست او قلم او هغه پاڼه هغه سره وه او دغه ځای پورې خبره لیکلې وه چې دا د ابو قحافه زوی لګیا دی فی آخر عهده بالدنیا، دنیا نه توب وکړي هغه دا خبره کوي. لږ وخت بعد ابوبکر صدیق رضی الله عنه په هوش کې راغی، هغه ورته وویل خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته څه ولیکم؟ مخې ته ولیکه چې ما په تاسو باندې خلیفه کو عمر بن الخطاب رضی الله عنه، فاسمعوا له واطیعوا، دغه خبره به منئ، دغه خبره به اورئ. زه په عمر رضی الله باندې ډېر ښه ګمان کوم چې هغه ستاسو دین ته نقصان نشي در رسولی، نه تاسو ضایع کولی شي. فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه، نو که چېرته عمر رضی تاسو سره عدل او انصاف کو نو د هغه په باره کې ما ته دغه پته او زما په هم دغه ګمان دی چې هغه به تاسو سره انصاف کوي. وإن بدل، او که چېرته عمر رضی بدل شو د دې نه بعد، اوس پورې خو زه داسې پېژنم، که چېرته د دې نه بعد بدل شو فلکل امرئ مکتسب، د هر سړي ته به هغه څه میلاویږي چې ځان له کړي. والخیر اردت ولا اعلم الغیب، خیر مې غوښتلی دی د عمر رضی په خلافت سره او د غیب علم را سره نشتی. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابو بکر صدیق رضی الله عنه خبرې وکړې، ثم امر بالكتاب فختمه بخپل مهر ولګ. بیا عثمان بن عفان رضی الله عنه کتاب بهر ته راویستو، د پاڼې راویسته، نو خلکو بیعت وکړو د عمر رضی الله عنه، ټول راضي شو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر راوړی، عمر رضی الله عنه راولي، عمر نه چې بس راوسو فاوصاه بما اوصاه، وصیتونه وته وکړو، نصیحتونه وته وکړو. هغه د ځین راوته چې کله د نصیحتونه وکړو، بیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه لاسونه اوچت کړو، د الله سبحانه وتعالی ډېر یریدو. یا الله وی انی لم ارد بذلك الا صلاحهم، یا الله دا عمر رضی الله عنه چې مشر کړی دی نو صرف د دوی د اصلاح لپاره یې مشر کړی. خفت عليهم الفتنه، زه یریږم چې په دوی باندې به فتنې راځي، نو دا سړی چې کوم دی دی به د دوی حفاظت کوي انشاءالله الله په توفیق سره. ابو بکر صدیق رضی الله عنه باندې مرض ډېرېدو، د خپلې لور نه یې تپوس وکړو د عایشه رضی الله عنها نه، وی ای یوم هذا، د هغه په دې ژوند کې اخرنۍ ورځ وي، دا کومه ورځ ده؟ هغې ورته وی یوم الاثنین، دا د پیر ورځ ده. نو ورته وی کیدای شي چې زه نن مړ شمه، مرض پم ډېر شی او ارمان چې به دې ورځ مړ شوه. ولي وی فإن أحب الأيام والليالي إلي أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، په دې ورځ باندې رسول صلی الله وفات شي. بل دا غم تعدید چې د ملګرو سره ملاو شي، رسول صلی الله علیه وسلم زیر او بشارتونه ورکړي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه عائشہ رضی الله عنها والله ما ترك ابو بکر دینارا ولا درهما، په کوم ټیم کې جواب کړي نو زر درهم او زر دینار. دا ګورې هغه چې انسان دی چې په قریش په تاجرانو کې معروف تاجر دی، د تجارت هغه کمزوري شي څنګه. عائشہ رضی الله عنها وی لما حضر ابي رحمه الله، کله چې زما پلار باندې دا مرګ بالکل په اخري وخت کې زما پلار باندې دا ځنکدن ډیر شو، دا مرګ پر نږدې شو، الله دې زما پلار باندې رحم وکړي، دعاني وی زه راوغوښتم، وی ما ته وی چې یا بني لور انی كنت اعطيتك تمر خیبر، د خیبر نه ما تعالی څخه کجوري درکړې وي، موږ څخه غنیمتو نه ما تعالی د خیبر کجوري درکړې وي. ولم تكوني اخذتيها، او کزنه تانی شو غسته، مطلب چې خلیفہ مو زکه ته د کجوري ملاو شو. وانا احب ان ترديها، زه د غواړم چې د کجوري ته مال واپس راکړي د سره. فبكيت واذا بجراش ما يشرنا هوي بما وتيجي غفر الله لك يا ابتي والله لو كان خيبر ذهبا جميعا لرددتها عليك. پلار الله دې توبه کچرته د خیبر د ټول زمکه زما سره وي، هغه د سرو زرو هغه به ما ته درکړی کجوري څه خبره. بیا ما ته وی چې یا بني اني كنت اتجر قريش، په قریش کې ګرځي ټول هغه تاجرون یو وخت کې وي، واكثرهم مالا، باوګ ډیر زیات مال ما سره. فلما شغلتني الاماره، نکله چې زه د اماري او د خلافت په دې مسلو کې مشغول شوم، نه غار سره نه پاتې شو. بس بیا ما ځان د پاره دومره سا غستې دي چې زما د خوراک
او څښاک دا پې روانو. ما خبره کوله کنه چې دا یو غټ تاجر و، په کم ټیم کې چې وفات کېدو نو اوس دینارو نه درهمو، نو دا مال د ختم شوی دی د لاسه. مسلمانانو په دې کارونو کې مصروف شو، خلافت داسې معمولي خبره خو نه. نو یې بیا ورته وایي چې یا بنیه لور، دغه یو صادر دوه پراته دي قطواني، ده د علاقې ته نسبت دی. وحلاب او دغه یو لوښی دی چې په دې کې به مونږ پی لشل یا به چې کم پی ولشل هغه به پکې سکل. وعبد او دغه یو غلام دی مری دی زما سره. فاذا مت فاسرعي به الى ابن الخطاب، که زه مړ شم نو د خطاب زوی له به دا ورسئ، ځکه چې دا ما راغستې دي دپاره چې زه خلیفه وم. بیا ورته ویې لور ثيابي هذه فكفنوني بها، زما دا کپړې دي ما به په دې کې په دې خپلو کپړو کې به ما دغه کوي ما به خښ کوي. په روایت کې راځي چې به ردع من زعفران، په دې مرض کې زعفران استعمال کړو نو هغه کپړې دي زعفران د لاسه څخه شوي وي، نو هغو ته یې دام ووي اغسلوا ثوبي هذا، زما د کپړې وینځئ. نو هغې ورته وی زه په جړا شوم، ما ورته ویل چې یا ابتي نحن من ذلك، پلاره وی لکه دومره هم نشو کولی چې تا له یو نوی کفن واخلو، نوي کپړه بدلوالو، صفا سوتره کپړه بدلوالو. وی ما ته وی چې غفر الله لك وهل ذلك الا للمهل، دا خو هسې لږ وخت بعد چې دی نو په وینو او په نهونو به خرابېږي، دا به ختمېږي، هر څه به ختمېږي. په روایت کې راځي چې ورته ووایي ان الحي حق بالجديد من الميت، د ژوندو ته نوو کپړو ضرورت دی، مړي باندې څه کوي، دا به ختمېږي، کفن مسله څه پاتې کېږي هو نه. الله اکبر. دغه اوچت انسان دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه. په دغه ټیم کې په کوم ټیم کې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د زنکدن سخت شو، نو دی لوري یو شعر وي، ډېر عجیبه شعر وي: من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق. ویږي سړی د اوښکې ډېرې راټینګي خو یو ورځ د اوښکې د سترګو روانې شي. هغه ته لا تقولي هذا، داسې مه وایه بلکې داسې وایه وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، بلکې داسې وایه چې هغه سخت راله د مرګ هغه سخته چې د هغې نه به مونږ تښتېدو. دا خبره کوه، دا شعر مه وایه. په دغه ټینګ کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې مرض کې یو شعر وي، په خپله یې ووایي، ډېر عجیبه شعر وي: كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله. هر سړی چې په کور کې سحر کې نو خوشحاله یې، زه په کور کې ما بچي دي او مال دي، والموت ادنى من شراك نعله، او دا مرګ ورته د دې پیزار نم نشته، زه د احساس نه هېڅ پته ورته نه چې کله به دا مرګ راسي. بیا په دغه ټیم کې دا وصیت وکړو، وی که چېرته زه مړ شوم نو ماله به زما ښځه غسل لا کوي، اسماء بنت عمیس رضی الله عنها، او عبدالرحمن خپل زوی یاد کو عبدالرحمن بن ابوبکر، هغه به ورسره مرسته کوي. نو کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات شو نو غسل ولدي بیبي ورکړه. د هغې نه بعد وی في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشي رسول الله بكم ورز مرض، وما وتيجي يوم الاثنين رسول الله خود بير بورز مرض، بس ما تيجي زمام أرمان ده، تدق ورز ما تم بنسبش، فتوفي أبو بكر الصديق رضي الله وفات شو ده منقل بشباباني، ده توار ورشو يوم الاثنين، ده ثلاثاء د منګل په شپه باندې 14 کالو د هجري او د 3 کاله د هغه عمر. په کوم ټیم کې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات کېدو، په ټیم کې د هغه عمر 3 کاله، او د هغه د خلافت تقریبا سره پاسه 2.5 کاله د هغه خلافت، هم دغه 2.5 کاله د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د عمر سو فرق، د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم عمر فرق هم دغه تقریبا سره پاسه 2 کاله، او سره پاسه 2 کاله هغه خلافت کړی، د هغې نه به دغه وفات شو. سعید بن مسیب رحمه الله وایي چې عمر رضی الله عنه چې په ابوبکر صدیق رضی الله عنه جنازه کړې وه، کله چې وفات شو نو د هغې نه مخکې دا وصیت کړی و عایشه رضی الله عنها چې ما به د رسول صلی الله علیه وسلم په خوا کې ښخ کړم،
کله چې وفات شو حفر له په دغه ځای کې ولکنده وکنسته وجعل رأسه عند كتف رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا د رسول صلی الله علیه وسلم قبر دی او د قبر د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د قبر سره لګېدلی او په کوم ځای کې چې د سر دی همدغه ځای کې د رسول صلی الله علیه وسلم د اوږه ده. وألصق اللحد بقبر رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دا هغه د لحد چې دی هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د قبر ته بالکل لګېدلی د هغې سره. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله یې ښخو نو عمر په خپله چې د قبر ته کوشي و. عام سړی خو نه دی وفات شوی، غټ انسان وفات شوی دی. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. عمر د قبر ته کوشي، طلحه رضی الله عنه کوشي، عثمان بن عفان رضی الله عنه کوشي، او د هغه زوی عبدالرحمن ابن ابي بکر هغه هم کوشي. او په غالبا روایتونو کې دا راځي چې د شپې ښخ کړی ابوبکر صدیق رضی الله عنه شپې له ښخ کړی. په روایت کې راځي ابوبکر صدیق رضی الله عنه کله وفات شو ارتجت مکه دا مکه دې وړقېده، دغه یو غټ انسان وفات شو، یو درون خبر مکې ته راغی. نه د پلار ژوندی و ابو قحافه، دغه وخت پورې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پلار ژوندی و ابو قحافه. هغه وی ما هذا سجل شو ما تبنک سازوی وفات شوی. نو انا لله و انا الیه راجعون وی باوی رزء جلیل. نو غټ مصیبت راغی. د هغه نه بعد وی چا خلافت ونیو، خبره چا سره ده؟ وی عمر. بس وی دغه حقدار دی، زموږ د زوی ملګری دی. وی په ژړا شو، دا خو یې د هغه ملګری و. د دې سره چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه د دنیا نه لاړو، خو زموږ دپاره د عبرت یو غټه خبره، ملګری وفات شو. د رسول صلی الله علیه وسلم د غار ملګری وفات شو. هغه انسان چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره د هجرت په لاره کې ملګری شو هغه وفات شو. هغه انسان چې خپل ټول مال په رسول صلی الله علیه وسلم باندې قربان کړ هغه وفات شو. خپل اهل، خپل عیال، خپل بچی، مور، پلار، د هر څه په رسول باندې قربان کړو هغه وفات شو. دلیل یې په دې باندې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. او پاتې کېږي اوسېږي رب العالمین. که څوک پاتې کېږي ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاتې شي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دنیا لاړ. دلیل دی کل من علیها فان. څوک چې په دې ځمکه کې دا به فنا کېږي او په ده باندې به فنا راشي. هغه اوچت انسان د اسلام دپاره کومه قرباني هغه نه ده ورکړې، هغه هم د دنیا نه رخصت شو. نو ما ورته په دې کې ولې پاتې کېږو؟ که موږ یې غواړو که نه یې غواړو مرګ به راځي. قل إن الموت الذي تفرون منه. اے پیغمبر دی خلکو ته ووایه د کوم مرګ نه چې تاسو تښتئ فإنه ملاقیکم، دا به تاسو سره ملاقات کوي لازم.